نیت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث دی چې من طلب العلم ليفاخر العلماء یو سره دې لپاره علم کوي چې زه په فخر حاصل کړم تفاخر ليفاخر العلماء او ليماري به السفهاء یا بی قفانو سره مناظره شروع کی جګړه شروع مماری شروع کی باسونه شروع کی لکه اذا مروا باللغو مروا كرام واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام متارکت یا رب استم او ليماري بالسفهاء او ليسرف بوجوه الناس یا خلق مخونه ځان تراړي چې رزد سغړ سړی جوړ دغه روایت کې راځي کنه چې بعضی سخیان با دسی چې پوره صرف داغه د مال له خرچ کېدو نه بيز نور ته نه ملي دغه ته دا ګماري چې ما خلک سخی وو یو څنګه ته زی jihad کوي او نیت دی چې رماته د غازیانو پلارو شهیدانو پلارو نارسي زي من تصدق يرائي فقد اشرك څوک چې صدقه هم د ریا لپاره کوي د شرک کو ځکه چې صدقه بنوم د الله کیږي دا به غیر شریک ریا دی به شریک نو اولیاء ماری بی صفها او ليسرف وجوه الناس ادخله الله النار دا سړی به خدای جهنم ته داخل نو دا غلط نیت ولې نو نیت بدا کوي او بل ځدی طالبانو اکثر دا خبرو کوم چې تاسو اکثر په دینت باندې کسان لاړ شي چې زه د مناظرې کورس کوم چې زه به راځم مناظرې کوم دا خصوص نه ده لکه ته د وسنه جنگي تربیت حاصلې په دې باندې چې ما لاړم خپل محله کې بل ځکه زه کورس کوم اوس د ختم نبوت کورس کوي دې لپاره کوي چې قادیانانو مقابله وکړو نو قران کریم د ختم نبوت د ټول غټ کتاب قران کریم دی د قران درس باندې به نه پوي او نو قران درس لذي نو دې بس کیسه نو د دې د کول خود فرض دی نو موږ هغه ته اهمیت نه ورکو نو اول يسرف بوجوه الناس ادخله الله النار دینت منه بچرته مونږ چې زبر شم په علاقې کې مناظره شروع کوم نه علاقه به لکه زمونږ علاقه کې خصوصا زمون شانګلا یا کوهستان یا بډګرام په دې کې یقین وساتئ مخکې دا اختلاف نه برطانیه بابا جی رحمت الله علیه یو لوی د الله ولی ته یې مولانا صاحب د پلار دلته کې راغلی هم نو چې دې خلکو د بدعت رد کړو هیله بابا رحم الله هیله بابا د ټول ملاکن ډیویژن سره د تورغره د جمعیت علماء اسلام کنوینر هغه وخت مرکزی امیر چې حضرت مولانا عبدالله درخاستی صاحب د دې زموږ مشرقي مغربي پاکستان جنرال سیکرټری مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د ټول پاکستان او مشرقي مغربي پاکستان جنرال سیکرټری چې هغه مولانا غلام غوث داروی صاحب او دا یو خط وسوم شته د حضرت مولانا عزیز الرحمن اوس ورته بونیر وي هغه وخت کې بنیرې لیک بنیرې او دا هغه لیکل خط وسوم شته د کلډاکه کې عالم نصیب خیل مولانا صاحب چې دا کوم ځکه پاتې کېده والله ولا هغه په نوم یو خط لیکل او شیډول ورکړی دی چې مفتی صاحب هزاروي صاحب مولانا عبدالحق صاحب او مولانا عبدالله درخاستی صاحب دا روان دي د دینن پروګرام دی چې کېده سبا دی چې کېده سبا دی چې کېده سبا دی ودلته کې رحم الله بابا جی رحمت الله علیه منظور العلوم شیخ محتمم صاحب رحمه الله زرداد مولانا صاحب رحمت الله نمل مولوی صاحب دا لوی خلک شاپور شیخ صاحب زمون په علاقو کې دا قصې پخوانه وي د دې وجه نه کوهستان ته لاړ شه یا پورې علي کې یو ځل جلسه لرم جمعیت جلسه و دا د سټیټ سیکرټري د علي د تحصیل اشاعت التوحید امیر
او یو پیر نه لکه شل پیرې مولید او اول ته کې بین لګول چې دا خبرې به نه کوو ځکه جمعیت العلماء اسلام کې یو عوامي جماعت دی نو چې ته کله زموږ یو کونسل دی په دې الپورې سره دی خوا پیرآباد کې بیا کې علاقه په ګوړې یو غټه علاقه په دغه طرف باندې 54 جماعتونه دي 450 او زمون سره د جمعیت العلماء د مرګرو سره د کیسه لس جماعتونه دي باقي دي نور سره نو چې دغه ځان خلاف کې وټونو کې دغه منبر د ستا خلاف استعمال شي به وسه نو ستا جدا خبره ده چې ستا نظریه او عقیده او جدا خبره ده خو باید شي نو قدر مشترکی کنه نو با قدر مشترک به تزيګه نو بعضې داسې تکفیري فرقې راوتلې چې یو بل باندې کفر فتوی لري او حالانکې دې دپاره خو دومره علم پکار دی لکه حضرت مفتي محمد شفیع صاحب مفتي محمود رحمت الله علیه مولانا عبدالله درخاصي صاحب مولانا احمد لاهوري صاحب اشرف علي تانوي صاحب نو موږ کټ ته ختلي نه یو په ټکو سره شي نو دې کې ډېر احتیاط پکار نن په فیسبوک باندې یو بل خلاف څومره خبرې روانې یو بل د کنځلې کوي دا بار خلک بسو او بلای چې موږ د ملک کې د اقتدار ته ځان رسو چې د اقتدار زمون په لاس کې دی نو بعضې خلکو د مولیانو اقتدار سره زمونې ته زما زوی ستا ول اقتدار سره څه کوي که دړه زوی نو ته پې کېناستی شي نو مولانا فضل الرحمن څه پې نه شي کېناستی نو د دې خلکو سوچ نشته اوس فضل حکیم منبر جوړېدی چې یو لکه برطانیې باباجي نشي جوړېدی حیدر خان جوړېدی شي او سید قمر مولوي صاحب نشي جوړېدی او ویګنې چلو هغه جوړېدی شي او راحت حسین نشي جوړېدی او چې زه ودرېږم سیاست سره څه کوم تا نه خو زه هر لیول مني الحمدلله پوهېږم نو دا زموږ د خلکو یو داسې سوچ دی او چې دا خلک تقریر کوي ووټ کفر دی دا مولیان منبر استعمال کوي نو تاوان یې چاته دی سیکولر خلک ووټ ورکوي زموږ نه کټي زموږ ته نقصان رسېږي او دې وجه نه چې تاسو ځان عوامي جوړوئ نو قدر مشترک ته بخیر اوس یې مولانا فضل الرحمن صاحب مرکزي امیر دی او ملک صدر شي با اختیار لکه امارت اسلامي باندې قدرت په لاس کې راشي دې پنځپیران وژني دې به صوفیان وژني شیعهګان به وژني بریلیان به وژني یا دا نور سیکولر خلک به وژني افغانستان کې غیر مقلد څوک نشته دی په کونړ کې په نورستان کې په جلال آباد کې وژني او خو کلک قوت دی چې دا ټول وشړي که نه شړلی شي او بل د هغو قوت دومره دی چې 52 ملکونو له یې شکست ورکړلی مونږ خو دلته کې کمزوری خلک د خپلې خپلې په خپل پته وربو هلته کې شیعهګان نشتي په کابل کې هلته کې دا نور نشتي ګرم مولیان دا ټول خو سره شي دي او که هغو سره حکمت دی یو ځل ځان یو ځای ته ورسوه نو بیا سړی سوچ کوي فکر کوي بل خو اسلام معاشي نظام دی اسلام مذهب نه دی د دین دی دا د فروع نوم نه دی دا د اصول نوم دی زمونږ یوه عقیده دا ده چې یو سړی د دې ځینې یو طالب العلم لاړ مصر کې امام شو او مصر کې دغه محله د شافیانو ده او دغه ملا حنفي دی او دې خلکو ته دعوت ورکوي چې تاسو شافعیت پرېږدئ حنفیان چې دا غلطه کوي دا خو تفریقه پیدا کوي بیا ته څنګه وایي چې څلور واړه مذاهب حق دي نو دغه شانې چې دلته کې دغه کجور والا چې نه غیر مقلدان شي دي که نه الحدیث نو غیر مقلد نو دا خو اوریجنل نه دي که نه نو دوی خلک د حنفیت نه اړوي لکه تباه شي نو ځان له چې سیکولر خلک لا واړوه نو ته امام ونیفه رحمت الله ستا شانې 50 زره نه 50 لکه خلک د امام ونیفه رحمت الله علیه خو خاورې ته نشي رسېدلی نو دا صحیح نیت او غلط نیت نو په دې نیت به موږ علم حاصلو چې موږ یو مقام ته ورسېږو نو سبب د جمع کولو د قرآن نو 3 روایات ابی بن کعب زید بن ثابت او حضرت انس مالک رضی الله تعالی عنهم اجمعین او دویم صحیح نیت غلط نیت
او تعریف موضوع او فائدہ د تعلم د قرآن غرض نه فائدہ د تعلم د قرآن تعریف سره موضوع سره او فائدہ د تعلم د قرآن سره نو تعریف او موضوع او غرض او تعریف ځکه کی خلق چې اسې یو شی پیژندې نشي شو ته تعریف نه کوي ځکه تعریف فرض د معرفت د حکم دی او معرفت راځي په تعریف سره چې تعریف وکي نو به بنیاد ته رسېږي نو موضوع د قرآن کریم د توحید دی بعض خلک وایي چې موضوع د قرآن کریم انسان هم دی امت دی کان الناس امتا واحده خو وحدت دی که نه نو وحدت چې چا ورکړی خو موحد خو وحدت خو هله راځي چې چا چې ورکړی خو هغه وپېژندی شي که نو موضوع د قرآن کریم توحید چې الله رب العالمین وپېژندی شي او توحید وحدانیت د رب ځکه چې وحدانیت ونه پېژندی شي نو بیا خلک په اشراکو کې تقسیمي په مختلفو ډلو کې تقسیمي بیا به د چا عبادت کوي نو لاول نه وحدت ورکوي لکه هندوانو 33 کروڑ خدایان دي نو څوک به خوشحاله یا د مشرکینو د مکې د چا هوبلو د چا یو شی ځان له مجسمې جوړې کړي د هر قوم ځان له خپل معبود نو وحدت پکې نه وکړه نو چې کله وحدت نه نو هغه بیا خپلو معبودانو پرېښولو ته نه و تیار لکه څنګه چې اوس دې زمانه کې مخامخ به ورته ښکارېږي چې دا سړی ګمراه دی پلیت دی رذیل دی بدکاره دی هغه بس به روان قسم د خدای بس پرېږدي یحبونهم کحب الله او دا سیکولر لیډران دا اوس څومره مینه کوي بعضې خلک عمران خان نه ځان وژني که نه وژني جاړي پسې هغه مخکې یو ګیره واله دومره راټه ګیره وه ځان یې ځمکې له راچو نو ما ته چې وي دا ولې ما دا خدای پاک لیزدادو اسم انما نملی لهم لیزدادو اسم الله پاک دا غر کوي الله دا خلک نه خوښ نو موږ له شکر ادا کول پکار دي چې موږ په وحدت روان او قسم دې زموږ دا عقیده ده چې زموږ قائد یا زموږ جماعت یا موږ په حق یو او هغه د خپل عبادت دعوت نه ورکوي خو د نظریه ورکوي دا زما داسې ملنګان چې نه او فکر دی نظریه ده ما ته یو ځل چا وویل چې یاره د شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه فکر اوس شته ما شیخ الهند صاحب شته ویل نه نو دا مولانا فضل الرحمن صاحب او دا مشران مفتی محمود صاحب چې و دا عبدالحق صاحب چې و دا د شیخ الهند فکر دی که اوس ته ځان خپل پلار پیدا کوي ولې دی ګمراه دی ویل نه نو ما چې نه دی نو بیا قرار یې کښېنه اوس سبا شیخ الهند صاحب زمانه کې بیا تا وي چې یاره شاه ولی الله و دا تسلسل دی که نه په سند باندې موږ ته یو مشري راغلی ده خو موږ خو دا نه ویلي چې دا معصوم دی نبی خو نه دی که نه او نه دا هغه وایي چې یاره تاسو لکه عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې تاسو ما کې یو کجروي بیا مومئ نو څه به کوو نو صحابي پورته شو توره وړه والله لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناه بحد سیوفنا نو دې ته حریت وایي نو زمونږ تحریکونه چې دي دا د حریت جذبه پیدا کوي خدا به کوي چې ځان به د نظریې نه خبروي ځان یوازې عقیدت باندې کار نه کوي عقیده پېژندل غواړي عقیدت خدا پنجابیان کوي که نه خپل پیر نه دی اوس ګیره ډګول داسې روان سایې داسې او سایې هسې په سایې مایې باندې نه کېږي ریسرچ پکار نو تعریف موضوع او فائدہ تعلم
نو تعریف موضوع د قران کریم توحید او تعریف څه دی چې دا یو کتاب دی چې منزل دی په نبی علیہ السلام مکتوب دی مصاحفو کې منقول دی د جناب رسول الله نه په نقل متواتره بلا شبهه سره دا یو کتاب دی چې منزل دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مکتوب دی مصاحفو کې منقول عنه بنقل متواتر بلا شبهه فنقل متواتره بلا شبهه سره او دا تعریف نور الانوار کړی اصول شاشی او نور الانوار کې دا تعریف کړی دا یو کتاب دی چې منزل په نبی علیہ السلام مکتوب دی مصاحفو کې منقول دا غنا په نقل متواتره بلا شبهه سره او دویمه خبره پکې دا ده چې هو اسم للنظم والمعنى جميعا هو اسم للنظم والمعنى جميعا نظم ولوي ځکه دا یو قران کریم محتم بالشان دی نو نظم لکی سلک الدرر پتار کی مرغری پیرو ته لکی لفظ ونه ځکه د لفظ لغت کې معنی دا رمی نو نظم د دې دغه علوي شان د وجنه دا راول چې هو اسم للنظم والمعنى واللفظ واسم لللفظ والمعنى جميعا للنظم والمعنى جميعا او اصل کلام چې دا معنی ده او دا کلام لفظي چې دا نظم چې دا دال په کلام نفسي باندې او کلام نفسي هغه غیر مخلوق دی څه دی غیر مخلوق ذکر صفت الله رب العالمین او نبی علیہ السلام اقرأ القرآن قرآن لولای ذکر دا ذات د الله نه خارج شوی دی کوم شی چې د چا د ذات خارج شي هغه صفت دی نو دا الله رب العالمین کلام دی ما یلیق بشانی دغه د ذات دغه نه خارج شوی دی څنګه خارج شوی دی موږ ته ادراک نشته آمنت بلا تشبیه خود انسان تکلم کی خبری کی درد صفت ده خدا صفت ختمی کی په چاړه کې دو سره اب مړه کې دو سره او الله نه چاړه کیږي او نه مړ کیږي نو څنګه چې ذات قدیم ده د صفات قدیم څنګه ذات قدیم ده د صفات او صفات الله ليست عين ذات ولا غیرا سواه ذو انفصال صفات د الله رب العالمین نه عین دي نه غیر دي عین ځکه نه دي چې تعدد د وجبه لازمي او غیر ځکه نه دي چې انفصال کلی لازمي نو به څه شي محسوسات کی به څه شي شو ځکه صفات او اثر مؤثر ته وي او اثر د مؤثر چې دا غیر د مؤثر نه دا خو به چرته دغه نشي کېدل حقیقي نشي کېدل محسوساتو کې داغه مثال لا تضربوا لله الامثال وله المثل الاعلى ليس كمثله شيء فمحسوساتو کې مثال لا لکه ته عین کې ګوري نو دی عین کې تا تختا مخکاری خدا عین الټه کا نو دا ستاسو تصویر تاسو سره په وښو ختميږي نه یا د نور په سوري کې روان نور کې روانه استاد سره ستا سایه ګرځي نور ختم شي یا تر سوري دلاندې شي د چت دلاندې راغلی نو سایه ختم شو د سایه ستاره جسم سره پیوست شو نو د الله صفات دسي د الله سره څه دي پیوست یا بعض علماء وایي چې د انسانانو صفت خدا الله ورکړه دي نو مرجع د صفاتو دا ټول الله رب العالمین دی د جمله شنو صفات خو رب ورکړه هغه باقي پاتې نو تعریف هو اسم للنظم والمعنى او دې ته غیر مخلوق وي اوس دا چې کله خبرې کوم نو بعض خلکو دې کې تشدد وکړو امام احمد بن حنبل رحمه الله اعلان وکړو معتزله وی چې د صفات د الله چې دا غیر مخلوق دي قرآن مخلوق دی هغه راپورته شو او نه
من يعرفوني فيعرفوني، څوک چې ما پیژني هغه ما پیژني، او که ما نه پیژني فانا احمد حمد ان کلام الله غیر مخلوق، د الله کلام غیر مخلوق. نو هغه سزاګانې ورکړي. خو دې ولې راپورته کېده که د ځان غلی کړی وي نو په مخلوق کې خلک ګوتې وهي که نه بیا څوک منې کولی شي. نو قرآن به نو او دا مخلوق دی راځي یو آیت داسې کوي بل یې داسې کوي، یو در کوي بل در نه کوي. نو الله پسې علما راپورته. نو بیا په دې کې داسې فرقې راغللې وروستۍ چې هغو دومره تشدد وکړو چې دا زمونږ په ژبه چې جاري کېږي دې ته به هم غیر مخلوق وي، دې منقش ته به هم غیر مخلوق وي. نو دا د احمد بن حنبل مسلک خو دغه نو. البته د دې کیفیت بدل شي، لکه جرګه کې یو سړی جرګه کې روانه جوړ شي زر پکې یو سړی تلاوت شروع کړي ټول خلک غلي شي، اوه خدای قرآن به غلي شي. ځکه که بیا نه وي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا خو بیا د کافرانو عقیده ده. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. نو دې ته ویل کېږي تعریف د قرآن کریم. او فائدہ د تعلم د قرآن څه ده؟ فائدہ دا ده چې مرتب دی په دې معنی فوز د دارین، مرتب دی په دې معنی څه؟ فوز د دارین. اوس شرافت د قرآن کریم فضیلت چې ورته ویل کېږي. نو د قرآن کریم دلیل څوک نشي غوښتلی، ځکه دا خو بدهي شی دی او بدهي هغه دلیل ته محتاج نه. لکه تاسو مرقات کې منطق کې ویلي چې تصدیقي بدهي او تصدیقي نو بداحت چې دی هغه خو د دلیل محتاج نه. لکه تا نه څوک مولانا روم فرمایي تا نه څوک دلیل وغواړي که نه نور ته وګوره، دا نور د خپل نوروالي په خپله دلیل دی. آفتاب آمد دلیلی آفتاب گر دلیلت بایدت ظلمت. نور د ځان لپاره که دلیل غواړي نور ته وګوره. نو که د قرآن دلیل غواړي قرآن کولاو که ځان پې پوه که دا هغه کتاب دی چې لا ریب فیه، په دې کې شک نشته. نو قرآن کریم والله رب العالمین قرآن کریم بارہ کی فرمائے سورۃ یونس کی یا ایها الذین آمنوا قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے ایمان والو تاسو ته وعظ راغلی دا الله رب العالمین د طرف نه او شفا د دغه مرضونو چې په زړونو کې دي، شرک، بدعات، سیکولرزم، کیپیټالیزم، ګنده عقاید، ګنده نظریات، دغه شفا. او د شفا د ظاهر هم دا شفا د باطن هم. عربیان اکثر څوک تپوس کې عرب علما ونه کنه زمونږ دا مولیان چې دی آیت شفا وایي که نه هغه ته خلک وایي چې شفا قرآن ټول شفا دی که نه قرآن کلو شفا. نو قد جاءکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة. هدایت دی رحمت دی مومنانو. قل بفضل الله دا الله په فضل منی وای وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نو اصل لګي تقدیم تاخير دی په عبارت فبذلك فليفرحوا فليفرحوا بذلك فبذلك فليفرحوا بذلك هو خير مما يجمعون. یا دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی کنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمهم روایت خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وبل روایت کی او علمه. تاسو کې غوړه هغه سړی دی چې هغه قرآن لولي زده کوي او بل ته یې ښیي. طالب د قرآن او عالم ده. خیرکم
VIP چورته وي اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل. ودارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخر. عروج او زوال الله د دې کتاب سره تړل دي. دا کتاب عروج ورکی او دا کتاب سره د صفایستنه میټاو زیرو زبری. او دارنګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوتكم الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بها. يسرع بعملك يا أخبر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ونبي عليه الصلاة والسلام فرمى اللهم ارحم خلفائي. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يرمون أحاديثي وسنتي. اور دیو جنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا چې العلماء ان العلماء اولیاء الله فمن والاهم والاهم الله ومن عاداهم عاداهم الله. نو دا قرآن کریم او دا رنګ روایت کې راځي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق. قرآن سرمنه کې وګڼل شي او به اورته گزار کی نو اور طاقت یې دا اوسېږي. خدای نه مراد دا نه دی چې موږ مسلمان کې قرآن ګڼو به ورته وایو. محدثین لیکي دي نه مراد عالم دی قاری دی حامل له قرآن دی. کله جهنم تم لاړ شي خو د اور طاقت نشته اوسېږي. او دا چې لکه قرآن کریم کې الله فرمایي کنه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. نو دې مطلب دا نه چې په قرآن مجیدونو ویسي په غرب سل قرآن مجیدونو په لپاسه کې دی به وښ دا غړ اورځي کې نه اورځي. نو دا څنګه ده او بل چې لوخ ممتنعاتو کې مستعملي کنه. نو دا قرآن کریم فضیلت او دا رنګ طالب العلم د پاره چې کوم احادیث راغلي هم د دې قرآن د وجه نه دي. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله او کله راکې مړ شو فقد وقع اجره الله. نو څنګه چې تبلیغ یو من په حکم 50 کروڑ دی نو دا یوازې هغه کې نه دی دي کوم دی طالب العلم یو روپۍ په ولاکه ده یو مونږ په حکم 50 کروڑ دی. سړی حج روان دی جهاد روان دی هغه د پاره دا حکم دی دا الله په لار کې دی. خو هغه له دومره اهمیت ورکه چې اوس خلک او طالب اهمیت نه ورکوي. کور کې فضایل بیان کا 500 په ځای بدل 1000 روپۍ ده خو چې تا کله فضایل خو بیان کړي. یا دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنه. چا چې د علم لار اختیار کړه الله به د جنت لار آسان. او نبی علیہ السلام فرمایي ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض. ډیر ځوانان به تاسو د مختلفو علاقو نه راشي مختلفو رنګونو مختلفو قومونو مختلفو ژبو یاتونک من اقطار الارض. او څه د پاره راشي چې دین زده کوي قرآن زده کوي علم زده کوي او خپل منځ کې ويتدارسون بینهم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاستوصوا بهم خیرا. زه تاسو ته د دې باره کې د خیر وصیت کوم چې د دې سره ښېګړې کوم. بل روایت کې راځي الا نزلت عليهم السکینه وحفتهم الملائکه وذكرهم الله في من عنده. الله به سکینه نازلې ملائکه ته راتوي الله د دې ذکر خپل دربار کې کوي. هم بتبي عمله لم يسر به. نو چې عمل برباد دي نو په نسبونو به کار نه کوي. او څوک چې علم زدکی الله رب العالمین د دې نیټه وګدي عمر ولا زیاتې عمر کې برکت اچي.
لکه عمر زیاتېږي څنګه یو معلق دی او معین دی که نه. نو مطلب دا دی چې یو زما عمر 50 کاله دی یا 80 کاله دی، نو دا لیک خو 80 کاله دی، خو الله به ما 15 انعام کې ورکړو. نو په الله خو څوک ضرور نشته، لیک کې بدلول خو نه راځي. لکه مونځونه مونږ 15 کوو، بره لیک څو دی 50، دا 50 ته بدلي. وله اجر عظیم چې الله فرمایي یو سړي دپاره اجر خدای لیکلی چې دومره دی، نو اجر عظیم به څه معنی؟ لکه اور ټایم خلک کراچۍ کې، پنجاب کې، دي کې زمونږ دا خلک مزدوري چې کوي، نو 12 بجو پورې یو شانې ریټي، 4 بجو پورې یو شانې ورته که د دې نه وروسته چا وکړه نو هغه به 200 روپۍ سیوا ورکړه. خو لیکلي کتاب کې دیاړي هغه وي، خو دا نور چې ورکوي داسې نه چې بیا د کال مطالبه کوي چې زما 200 روپۍ به خامخا راکړي، نه دا خو نفلي شی دی.